د روژې د میاشت شروع کېدو سره که تاسو وګورئ د دې سره خیراتیان هم ډېر سیوا کېږي، لکه په عام ورځو په نسبت باندې چې دی کله چې روژه شروع شي نو خیراتیان د دې سره نور هم سیوا شي، ځکه د روژې په میاشت کې چې دی خلک خیر و زکات زیات ورکوي، نو کم کاروباریان چې دي هغه هم راوځي، لکه کم چې خیرات غواړي او کاروبار یې ده سهار چې راځي او ماښام ځي په زرونو روپۍ چې دي پیدا کوي، نو هغه هم په دې روژه کې چې دی راوځي. او سږکال که تاسو وګورئ نو ټول نه زیاته مهنګایي ده، مهنګایي ده نو سږکال به د هغې نه زیاتي، نو په دې روژه کې به تاسو کوشش دا کوئ چې تاسو حقدار له ورکوئ، ځکه کم چې حقداران یې د دې کم مستحق یې د دې نو هغو ته هغه حق چې دی دا نه میلاویږي، ځکه ځینې دا کم کاروباریان چې دي نو دوی تاسو ته داسې چټونه وښیي یا داسې بیماریان تاسو ته بیان کړي چې د هغې په وجه تاسو دوی له هغه خیر و زکات چې دی تاسو دوی له ورکوئ. نو په دې روژه کې دا کوشش وکړئ چې تاسو کم حقدار چې هغه حقدار ته حق میلاو شي، ځکه مهنګایي ډېره زیاته ده او ډېر کسان چې دی غریبانان دي، ځینې کسان به چې دا به معلومو څنګه نو دا ښه په اسانو سره معلومیږي، د هر کس په فیملی کې هم غریبانان خلک وي، په دغه کې هم وي، په محله کې هم دنیا شي غریبانانی، په یارانو دوستانو کې هم غریبانانی، نو تاسو کوشش دا وکړئ چې د دغې کسانو سره تاسو ښه وکړئ، داسې نه چې دا کاروباریان ستاسو پسې راځي او تاسو دې له چې دی روپۍ ورکوئ، ځکه اولنی حق چې دی ستاسو د محلې او د دې خلکو چې دی د دې حق ده، ستاسو د رشته دارانو دی، نو له اول بدي کې وګورئ، که بدي کې غریبانان وي نو له اول خیر و زکات چې دی دې له ورکوئ. دا په عام ورځو هم دا کوشش کوئ، خو په روژه کې ډېر زیات سیوا شي، نو د دې د وجې نه مې درته روژه یاده کړه، په عام ورځو کې هم ستاسو دا دغه وی چې تاسو د خیر و زکات ورکوئ، چې تاسو هم داسې خلکو له ورکړئ چې کوم کسان د دې حقدار وي. دا یو شارټ ویډیو ما چې د دې سره شیر کړم، ځکه په روژه کې چې دی دا پراډیان چې دي ډېر زیات راوځي او په دې طریقو باندې چې دی ستاسو نه خیر و زکات چې دی هغه ترلاسه کوئ او حقدار ته چې دی حق نه میلاویږي.